الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل صدق الله العظيم. سورہ ممتحنہ شروع کو دا اللہ رب العزت دا اغا مہاجرات و مومنات و دا امتحان گستلو خبرہ دا پا دی صورت کے کڑے دا نو دی صورت تذکر سورہ ممتحنہ نم کی ہو دیش مدنی دے دا ہجرت دا رسول اللہ نرستو نازل شوے دے بلکہ دا قریب فتح مکی تا واقعات تی او مضمونم دا مدنی صورتونو پشانتے دے دا مدنی صورتونو پشانتے مضمون لری چه تشریعی احکام ذکر کئی خو محور الصورت او دا صورت اگر رئیسی موضوع دلتا چه صورت دا اغینا تاویگی او دا اغی اثبات کئی پا دلائلو باندی نو آغا دلتا یو فکر دے او یو سوچ دے چه الحب فی اللہ او البغض للہ. دا صورت بتاوستا دا خی چه دا ایمان تقاضا دادا چه ستابا دا اللہ دا دشمنانو سرا دشمنی بی او دا اللہ دا دوستانو سرا بری دوستی او یارانا و مرگردی آئی. حضرت خاطب ابن ابی بلتعا رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و حدیبیہ کے دا مشرکانو دا مکی سرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح وکړه. تاسو لاندې قرآن ته ګورئ، تاسو چېرته ګورئ؟ د دې قرآن سړي مخې ته پوزې بل خواته ګوري. داسې مه کوئ که دا خو د الله کتاب ستاسو مخې ته پروت، تاسو ورته وګورئ. دا د انسان کتاب خو نه دی چې ګینې کوم ځای ته ورته ګورې هلته ګوره، کوم خواته ګورې خواته ګوره. یعنې ما څونه اهمه خبره تاسو ورکړه چې دې صورت باندې به تاسو پټو سترګو په خپله پوهېږئ په داسې طریقه. او تاسو به دې کې کله یو ځای ته ګورئ او کله بل ځای ته ګورئ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم د لسو کالو ډزبندي د مشرکانو سره په حدیبیه کې دستخط کړه چې لس کاله به یو بل ته څه نه وایو، تاسو به هلته راځئ موږ به دلته راځو. او ډېر شرطونه داسې سهیل ابن عمر د نبی علیه السلام سره راوړاندې کړه چې د منلو نه و په ظاهر کې، خو بهرحال نبی علیه السلام ته الله د وحی علم ورکړی و، هغه ته پته وه چې په دې کې سراسر خیر دی، اگر چې په ظاهر کې دا شرطونه د نه منلو دي. بهرحال فیصله وشوه او د لسو کالو ډزبندي وشوه. 2 کاله دا صلح وچلېدله، 2 کاله په لسو کالو کې 2 کاله وچلېدله. چې 2 کاله وچلېدله د نبی علیه السلام ډلهیز دي په یو علاقه کې، ورسره د مشرکانو ډلهیز هم په هغه علاقه کې اوسېږي. د مشرکانو ډلهیز راغلل او د پیغمبر خدا په ډلهیزو باندې په مانځه کې حمله وکړه. او د هغې نبي علیه السلام د ډلهیزو نه یو سړی راغی او په اشعارو کې د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په مخ کې خپل مظلومیت او د قریشیانو د حلیفانو ظلم ذکر کړ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه چې فوج تیاروي، وعده مکې والو ماته کړه، وعده ماته کړه، تیاری کوئ او خفیه طور باندې وکړئ چې
حمله وکړو بس به ونیسو تیاری شروع شو او پورا زور پیغمبر خدا لګولی چې ګورې قریشانو ته خبر په هیڅ صورت لا نه شي حاتم ابن ابي بلتعه رضی الله تعالی عنه بدری صحابي دی هغه یو خط ولیکو او یو زنانه د مکې نه راغلې وه سارا د هغې نوم و چې کله واپس ته نو خط یې هغې ته ورکړ خط یې هغې ته ورکړ او هغه خط هغه زنانه او 10 روپۍ ورسره ورکړې وې درهمه 10 درهمه خط هغې د سر په دې کونسو کې بند کړی و دوی له لکه چې پرېږدی بس درځي به وروستو سبق وایي که نه دا خط ښځې ته ورکړه چې دا به قریشیانو ته ورکړي ښځه روانه ده مقام خاخ ورته وایي لږه غوندې د مدینې نه بار علاقه ده روضة الخاخ ورته وایي نبی علیہ السلام ته جبریل راغی چې دغسې حاطب خط لیکلی دی او سارا نومې ښځه ده مېلمنه مسافره او روانه ده مکې ته مشرکان ستا د دې دغه نه خبروي د حملې نه نبی علیہ السلام علی مقداد او زبیر دا په صحابو کې شاسوارانو تیز رفتار سونه ودي چلول د درې وانه ته چې ځای ورپسې او مقام خاخ کې به تاسو ته میلاویږي مقام خاخ دوی ورسېل عقل ته ښځه روانه وه دوی ورته ویل چې ودرېږه ښځه ودروله خط راکړه هغې ویل خط نشته ما سره اوښې وله چوکو او ورته چې خط به راوباسي تا سره خط شته هغې ویل ما سره نشته ویلټوله راویلټوله خط نه و ملګري حیران شو بیا بازو ته ویل ځان لږ شو چې پیغمبر خدا خبره کوي د وحی خبره کوي دا خط دې ښځې سره دی خدا نه ورکوي راله ورته یې ویل چې یا به خط راکې او لنجردنکې یا به تا نه موږ دا جامې وباسو او یا به خط راکې ښځه چې پوه شوه نو دې کمسۍ ته یې لاس کړې او خط یې راواخیسته و خط هغې راواخیسته او راله خلق خبر شو چې حاتب ابن ابي بلتعه دا کار کړی دی جومات ته خلق راجمع شو حاتب صاحب هم راغی نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې یا حاتب ما هذا دا څه دي او ویل یا رسول الله تلوار را باندې مه کوه زه کافر شوی نیم نه مې کفر له ترجیح ورکړې ده مسلمان یم خو دا تا سره چې څونه مهاجر ناست دي د مکې دې ټولو هلته قومونه دي خپلوانې دي د هغې په وجه باندې دی دوی هلته خپل بچي او خپل اساسې مساسې محفوظې ساتي او تا ته پته ده زه قریشي نه یم د قریشیانو ته د بار نه راغلی یم حلیف یم ډلۍ ځم نو ما ورته دا خط دې دپاره ولیکي چې هلته زما بچي دي هلته زما کاروبار دی نو مال چې دا کفارو سره زما یو انعام یو او یو احسان به کېښودی شي د هغې په وجه به زما د دغې بچو لحاظ ساتي هغې ته به ضرر نه ورکوي او دا کار ما دې وجې کې زه مرتد شوی یم او یا د اسلام نه منحرف شوی یم بلکې مولانا شبیر احمد عثماني لیکلي دي چې په دې خط کې داوم لیکلي دي مشرکانو ته چې که رسول الله صلی الله علیه وسلم تنې تنها درشي نو به په تاسو غلبه حاصلی ځکه چې هغه سره د الله تایید او نصرت دی دا یې ورته لیکلي دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې یا رسول الله دعنی اضرب عنق هذه المنافق پرېمله چې د منافق دا سټو وهم په توره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویلي چې عمره قلار شه ټولو صحابو ته ویل چې ته به تاسو هېڅ خبره نه کوئ مګر د خیر خبره به کوئ د ده باره کې به چې خوله خوځوئ نو د خیر خبره به کوئ حضرت عمر بیا و یا رسول الله پرېږدې چې دا سټي ووهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې عمر لعل الله اطلع على اهل بدر کېدی شي چې الله بدریانو ته اعلان کړی چې افعلوا فقد غفرت لكم کوئ چې څه کوئ ما به معاف کړي یئ څه کې ته دا بدري صحابي دی
بس خبره ختمه شوه. قرآن کریم نازل شو سوره دا سورت لویه حصه دا د حاتب ابن ابي بلتعه دا هغه د قصې او د واقعې ټول تفریعات دي. تاسو اوس تاسو مخې له به راځي تاسو ته به دا پته ولګېږي چې دا څنګه. دا موږ چې وایو دا د علم په صورت کې جاهلان چې تاسو ته ځلیږي چې ته به تا ته به ځلیږي چې دا مولا دی او پکې هغه غریب د ایک دو نه خبر نه د معیار او د ضرب ترجمه او فرق هم نه پېژني. حالانکه چېرته مولانا مودودي او یا موږ دا نه دي ویلي چې صحابه معیار حق نه دي. موږ دا قدرې ویلي په دې ګناهګار شوي وو چې قرآن او سنت معیار حق دی او قرآن او سنت کسوټي حق ده. موږ دا ویلي دي. نو دوی ته نه دا راویستل چې دا وایي چې صحابه معیار حق نه دي. خو موږ وایو موږ رایستلي نه دي خو یقینا صحابه معیار حق نه دي. صحابه په معیار حق باندې دي. پوهېږئ زما په خبرو که نه؟ صحابه په قرآن او سنت باندې عاملو او معیار حق قرآن او سنت دی. او که د صحابي هر عمل قابل تقلیدي نو بیا خو حاتب ابن ابي بلتعه خط لیکلی او مشرکانو ته تم امریکې ته بیا خط لیکه که نه تم روس ته خط لیکه تم هندوانو ته خط لیکه چې پاکستان در باندې حمله کوي ځکه چې دا ته خو به د هغه هر عمل خپلی بیا دې وجې نه په دې ټولو خبرو سوچ وکئ. معیار دې ته وایي چې هغه سیز کې چې ته ورچېږې سره سر بري. نو کسوټي د حق قرآن سره سر بر ده او ضرب دې ته وایي چې کله به مضروب ته کمی او کله به ورسره برابري. دا موږ پر اصول فقه کې موږ خلکو ته د معیار تعریفاتو ورې معیار ترجمه ښودله. تش نوم دی اورېدلی چې معیار حق او معیار حق قرآن او سنت دي او صحابه کرام دا په معیار حق باندې وو. که ما او تا پې نه وي نو هغوی پې وو. بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو منی سی دشمن زما او دشمنان خپلا اولیاء په دوستۍ سره. مشرکان مکه خو زما دشمنان دي او مؤمنانو ستاسو دشمنان هم دي. ته څنګه دشمن ته دوست وایې؟ د ایمان نښه دا ده چې د الله د دشمنانو سره به ستا عداوت او دشمني وي. الحب فی الله والبغض لله. چا سره مینه کې نو د الله د وجې نه به کوې، چا سره بغض او کینه کې نو د الله د وجې نه به کوې. تلقون الیهم بالموده. پیش کوئ تاسو د مشرکانو ته دوستانه دوستی ورته وړاندې کې، یارانه او صداقت ورته وړاندې کې چې ستاسو دوست یم، تا د پیغمبر د رازونو نه خبرومه. وقد کفروا بما جاءکم من الحق. لږ غوندې سوچ وکئ ته چاته دا خبر لیږي؟ دا هغه چاته لیږي چې کوم دین تا ته الله درکړی د هغې نه منکر دي، کوم وحی او قرآن چې تا ته درکړی د هغې نه منکر دي. ته چاته خط لیکي؟ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. او یقینا دی قریشو انکار کړی دی بما دا هغه دین او قرآن نه جاءکم چې راغلی تاسو ته د حق نه. د حق نه دلته مراد دین اسلام او قرآن کریم دی. او بل طرف ته وګوره، یوازې دا نه چې ستا دین نه مني او ستا قرآن نه انکار کوي، بلې واوره یخرجون الرسول و ایاکم. ویستلی دي او شړلی دي رسول الله له او تاسو له. تاسو رسول الله یې د مکې نه شړلی دي، د مکې نه خو هغوی په خپل طبیعت تلي وو. نو قرآن دا څنګه وایي؟ دونه یې مجبوره کړي وو او دومره په خپلو کورونو کې تنګ کړي وو او دومره اذیتونه یې ورته رسولي وو چې هغوی مکه معظمه د هغوی دپاره یو اور ساز شوی و.
نو کله کله نسبت باعث تم کیږي. صحابه کرامو پیغمبر خدا د مجبورۍ نه دا هجرت کړی و چې کفارو د الله دین ته نه پرېښودل، پر خپلو عقیدو یې نه پرېښودل. نو په دې وجه باندې قرآن ویلي چې تاسو یې را شړلي یئ او د الله پیغمبر یې را شړلی دی. دا د دوستۍ خلک دی. او ولې را شړه؟ پیغمبر یې ولې ایسته او تاسو یې ولې ایستئ؟ ګناه هم څه وه؟ ګناه ستاسو دا وه ان تؤمنوا بالله ربکم، د دې وجې نه چې تاسو ایمان راوړی او په الله چې ستاسو پروردګار دی. صرف د دې وجې نه تاسو شړلی چې تاسو یو الله مانه او د یو الله عقیده تاسو ساتله. نو د هغې نتیجه دا وه چې تاسو د خپل کور بار نه وشړلی. او بیا الله فرمایي ان کنتم ایها المؤمنون، که یی تاسو اے مؤمنانو خرجتم جهادا فی سبیلی، وتیی تاسو د خپلو کورونو نه د پاره د جهاد په لار د الله کې، که تاسو د جهاد دپاره وتیی، که تاسو به د اعداء الله سره به جهاد کوئ، وابتغاء مرضاتی، او وتیی تاسو زما د رضامندۍ لپاره، زما د رضا لپاره د خپل کور بار پریښی دی، خپل ملک او وطن دې پریښی دی، خپل بچي دې پریښي دي، دا تا زما د رضا لپاره پریښي وي. نو د هغې نتیجه دا ده چې تسرون الیهم بالموده، تسرون پټ لیږئ تاسو هغې ته، پټوئ هغې ته مینه او محبت. دا ورته لیږي چې زه ستا دوست یم او زه ستا خیرخوا یم او زه ستا خیر لټوم، ځکه تا ته خط لیکم. وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، او زه واقف یم په هغې چې تاسو یې پټوئ او هغه چې تاسو یې ښکاره کوئ. حاطب ستاسو خیال و چې زه به خط ولیکم او سارا ته به یې ورکم او دا مشرکانو ته ورسي. الله ورته وایي زه ستاسو د پټو نه هم خبر یم او ستاسو د ښکارو نه هم خبر یم. او دا یاد ساتئ چې چا د الله د دشمنانو سره دوستی وکړه، د دوستۍ لاس یې ورکړه، نو دا سړی د درستې لارې نه خطا شو. ومن یفعله، چا چې وکړو دې کار لره، هو ضمیر راجع دی دوستۍ د کفارو ته او د اعداء الله دوستۍ ته. ومن یفعله، چا چې دا دوستي وکړه دشمنانو د الله سره، منکم ستاسو نه، فقد ضل سوا سبیل، یقینا د خطا کړه درستې لارې لره، صحیح لار ته نه خطا شو. او ګوره دا د دوستۍ خلک دی، یسقفوکم، که لاس یې ورسي په تاسو باندې، که تاسو باندې دسترس راغی، تاسو یې د مټ لاندې رالی، نو یکونو لکم اعداء، کیږي دوی ستاسو دپاره دشمنان. ویبسطو الیکم ایدیهما، او ګدوي دوی تاسو ته خپل لاسونه د ضرر دپاره، په لاسونو باندې تاسو له ضرر درکوي. والسنتهم، اوږدوي تاسو ته خپلې ژبې بالسوء په ناکارۍ سره، ستاسو خلاف پروپیګنډې کوي، ستاسو د دین خلاف پروپیګنډې کوي، ستاسو د پیغمبر خلاف پروپیګنډې کوي. تاسو هغې ته د دوستۍ لاس ورکوئ. ودو لو تکفرون، خلاصه یې دا ده چې دغه کفار مکه غواړي مؤمنانو چې تاسو د هغې غوندې کافر او مشرکان شئ، هغې پورې نه پرېږدي چې څو اوس تاسو یهودو نصاراو ته وګورئ چې اوس هم یهودي او نصراني بغیر د دې نه موږ نه راضي کېږي چې موږ د ځان غوندې کافر ساز کړي یا د ځان غوندې بې غیرت هم ساز کړي. منافقان یې د ځان غوندې بې غیرته ساز کړي دي، څنګه چې انګریز او یهودي په خپله ښځه په خپله لور باندې هغې باندې نه خفه کېږي، په هغې وله غیرت نه ورځي، دارنګې د هغې تالیسټ او د هغې هغه غلامان هغه هم په دې سیلاب کې نن لو شوي دي، د بېحایۍ د فحاشۍ او د عریانۍ پر سیلاب کې د هغې دا یاران او دا غلامان او دا چا چې څوک یې چاپلوسي کوي او تش ډالرو په عوض باندې چاپلوسي کوي، دا هم ورسره کسې بې غیرته شوي دي. د الله د دشمن سره دوستي
د ایمان نښه ویم دا ده، د ایمان نښه دا ده. مفسرین لیکلي دي چې ستا به د الله د دشمنانو سره دشمني او د الله دوستانو سره به ستا دوستي. او بیا وایي لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامه. حضرت خاتم ابن ابي بلتعه خط دې لپاره لیکلی و چې زما هلته بچي دي او زما هلته خپلوان دي او د دې به دا وجه چې الله ستاسې امداد کوي، خو دا وجه به وي چې زما به هغې سره یو احسان کېښودی شي مشرکو سره او زما د بال بچ لحاظ به ساتي، زما د مال او د دولت لحاظ به ساتي. نو قرآن وایي ناشنا خبره ده. څنګه؟ هغه داسې لن ینفعکم ارحامکم، هیڅ شرې به پیدا درنه کي تاسو ستاسو خپلولی، ولا اولادکم، او هیڅ شرې به پیدا درنه کي تاسو ستاسو بچي یوم القیامت، د قیامت په ورځ باندې. دغه ستا خپلولی، دغه ستا بچي چې د هغې لپاره تا خط لیکه او تا کفارو ته لیږه، دا ستا په قیامت کې په کار نه راځي. په قیامت کې نه پلار په کار راځي، نه رور په کار راځي، نه زوی په کار راځي، نه ښځه په کار راځي، هېڅوک په کار نه راځي. هلته په کار راځي صرف او صرف یو شی چې ایمان او عمل صالح، به دا دو شی نه دي، دا نور په کار نه راځي. تاسو قرآن لوستلی دی لا یجزي والد عن ولده شیئا. پلار زوی او زوی د پلار ته هېڅ پیدا نشي ورکولی. او دې کې ډېر اوږده واقعات دي، زه نه ویم ستاسو مخکې. یفصلو بینکم، فیصله به وکړي الله ستاسو په منځ کې. والله بما تعملون بصیر، الله پاکي چې تاسو کوئ لیدونکی دی. کوم ځای ته پټې؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه. لږ غوندې مخکې تاریخ باندې نظر واچوه. ستاسو غوندې ابراهیم علیه السلام او د هغه ملګري چې کله خپل پلار او خپل قوم او خپلو بادشاه هغې مجبوره کړه په هجرت باندې او په هجرت باندې ووتل، نو د الله د دین د دشمنانو سره یې بیکاټ وکړو، او حتی چې ابراهیم د خپل پلار سره هم بیکاټ وکړو. صرف دا یو خبره ورته کړې وه ستا لپاره بخښنه غواړم، او په دې امید باندې ورته ویلي و چې کیدای شي زما پلار مسلمان شي. خو فلما تبین له انه عدو الله تبرأ منه، او چې کله دا پته ولګېده چې دی خو دشمن د الله دی او شرک او کفر نه پرېږدي، نو اعلان د بېزارۍ دې وکړو. مؤمنانو، تاسو د موجوده مؤمنانو د پیغمبر امتیانو د حضرت خلیل الرحمن ابراهیم علیه السلام چې ستاسو د پیغمبر نیکه او پلار دی، د هغه او د هغه د ملګرو تقلید وکئ او هغې پسې روان شئ. قد كانت لكم اسوة حسنه، ستاسو لپاره یو بهترینه نمونه د ژونده فی ابراهیم، په ابراهیم علیه السلام کې، والذین معه، او دا کسانو کې چې ملګري وو د ابراهیم سره. ولې هغې څه چل کړی و؟ اذ قالو، هغه وخت چې وویلې دي، هغه وخت چې وویلې دي ابراهیم او ملګرو د ده لقومهم، خپل قوم ته، خپلو پلارانو ته، خپلو وروڼو ته، څه ورته وویلي؟ انا براء منکم، یقینا منګه اعلان د بېزارۍ کوو ستاسو نه، منګه ستاسو نه بیل یو، ستاسو ځان له لار او زمونږ ځان له لار. ومما تعبدون من دون الله، او اعلان د بېزارۍ کوو د هغې نه، او منګه اعلان د بېزارۍ کوو د هغه اصنامو بوتانو نه، تعبدون من دون الله، چې تاسو بندګي کوئ سوا د الله نه. کفرنا بکم، من انکار کوو ستاسو نه، پلار ولی زوی ولی خپل ولی نه منو، من د دې نه انکار کوو ستاسو نه. وبدأ بیننا وبینکم العداوة والبغضاء ابدا، وبدا او ظاهر شوې ده زمونږ او ستاسو منځ کې دشمنۍ لره، والبغضاء کینو لره، ابدا همیشه لپاره.
څو پورې چې ستاسو دا عقیده د کفر وي زمونږ او ستاسو منځ کې بالکل عداوت او بغض دا په ډاګه شوی دی ښکاره شوی دی او ابدا ټکي کې خو چې دا زمونږ او ستاسو یو ځای ناسته او تعلق او مینه نشي کېدی چرم حتی تؤمنو بالله وحده مگر که په یو خدای ایمان راوړئ ابراهیم علیه السلام پلار ته وایي او د هغه ملګري خپلو پلارانو ته وایي که په یو خدای ایمان راوړئ زمونږ در سره بیا روغه کېدی شي الا قول ابراهیم لابی مگر دا یو وینا د ابراهیم چې خپل پلار پرې کوه دا قابل تقلید نه ده دا اسوه نه ده ستاسو لپاره الا قول ابراهیم مگر دا وینا د ابراهیم چې وی ویلي خپل پلار ته لاستغفرن لک خامخا به ستا لپاره بخښنه غواړم دا یې ورته ویلي امید یو چې الله به مسلمان کی وما املکو لک من الله شیئا او اے بابا جی زه مالک نیم ستا لپاره د الله نه د هېڅ ربنا وی الله ته سوال کوي هغه مؤمنان د ابراهیم ملګري هغه الله ته سوال کوي ربنا علیک توکلنا اے زمونږ ربا خالص پتا باندې زمونږ اعتماد دی دا ګران کار دی سړی خپل پلار وروڼه او قوم او قبیله پرېږدي او تنې تنها په شړو میرو باندې روان شي ابراهیم او دغه ملګرو دا کار کړی و نو دا دعاګانې کوي الله به الله ته ربنا علیک توکلنا اے زمونږ ربا مونږ ځان سپارلی په تا باندې ویلیک انبنا او تا ته زمونږ واپسي ده تا ته زمونږ توبه ده او تا ته زمونږ رجوع ده ویلیک المصیر اے زمونږ ربا خالص تا ته زمونږ واپسي ده آخرت کې به هسې هم ټول در ټولیږو ستا مخې ته به درځو اوس هم ستا د رضا لپاره ته چې کوم ځای غواړې هغلته روان یو ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا اے زمونږ ربا مگر ځای مونږه ازمایش او امتحان او تخته مشق د هغې کسانو دپاره چې کافران دي خدای که ته د کافرانو ازمایش کې نو مونږ یې تخته مشق مه سازئ چې په مونږ باندې هغې ازمایي للذین کفروا خدای مونږه مگر ځای فتنه او اختبار او امتحان د پاره د کافرانو ځکه چې ای الله مونږ ته د کفارو په لاس باندې ضرر مه راکوي او الله سوال در نه کوو ته هم راته ضرر مه راکوه ځکه چې که ته مونږ ته ضرر راکړې یا د کفارو د لاسه ضرر راشي نو کفار به په دلیل کې وایي که دا مؤمنان وی دا کار به ورسره نه کېده که دا مؤمنان وی نو دا کار به ورسره نه کېده نو ربا مونږه تخته مشق مه ګرځئ د کافرانو دپاره چې هغوی را پورې نخرې او مسخرې کوي او را پورې خاندي واغفر لنا ربنا او بخشش وکړه مونږ ته ای زمونږ پروردګاره انک انت العزیز الحکیم یقینا تو زورور حکمت والی لقد کان لکم فیہم اسوة حسنة لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر ومن یتولا فإن اللہ هو الغنی الحمید لقد کان لکم یقینا ستاسو پاره موجود ده مؤمنانو فیهم په ابراهیم او دغه په مرګرو کې اسوة حسنه یو ښه نمونه د ژوند اسوه حسنه اصل کې اسوه ویل کېږي چا پسې کېدل چا پسې اقتدا کول او حسنه معنی بهتره اسوه حسنه ترجمه دا ده چې کوم انسان په دې دنیا کې په کومو خبرو باندې په کومو کارونو باندې په کومو معاملو باندې دنیا نه لاړ شي دا هغه اسوه ده نو د ابراهیم علیه السلام خبرې د هغه د ملګرو خبرې د هغې هغه افعال او د هغې هغه کردار او د هغې هغه معاملات دا ستاسو لپاره قابل تقلید دي چې تاسو هم دقسې وکئ دغه دوست او دغه پلار دې له به لته ورکوي او دقسې صحابه وکړي یقینا صحابه وکړه ابو عبیده زوی د جراح په بدر کې خپل پلار ته نه قلارې د په تورې ومړی که حضرت عمر خپل ماما مړ که
په بدر په احد کې او بعضې کسان ولګېدل خپل وروڼه یې مړه کړه او حضرت علي حمزه او ابو عبیده زوی د حارث هغې عتبه شیبه ولید ابن عتبه دا یې خپل تربورانو مړې کړه د بدر په غزا کې چې یو ځل د الله خبر راشي پلار څه ته وایي او ورور څه ته وایي او قوم څه ته وایي او قبیله څه ته وایي دې ټولو ته خیر آباد به وایي یو الله بالي یو الله ته به ځان سپاري ځکه وایي دا د چا لپاره اسوه حسنه ده لمن کان یرجو الله دا چا لپاره چې امید ساتي د الله نه د یرجو یو معنا امید دی بله معنا دا هغه چا لپاره چې یریږي د ملاقات د الله نه یرجو په معنا د خوف هم راځي والیوم الآخر او دا چا لپاره چې امید ساتي د ورځې د قیامت یریږي د ورځې د قیامت نه ومن یتولا څوک چې کفارو ته واوړېده ومن یتولا څوک چې کفارو ته واوړېده کفارو سره یارانې او دوستانې شروع کړې نو دی بل ځای کې راځي فانه منهم دی د هغوی نه وګرځېده دی د هغوی ملګری شو فإن الله هو الغني الحمید که څوک د دې باوجود کفارو ته اوړي نو پیغمبر او مؤمنانو ته الله وایي فإن الله هو الغني یقینا الله عمده بے پروا دی د داسې ډبډي او بیکار مؤمن د عبادت او د بندګۍ او د تقوا او د هغه د تعاون او د جهاد هیڅ پر هیڅ حاجت یې نشته غني دی او حمید ستایل شوی دی چې چا صفتونو ته مجد نشته الله دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي دا څه آیاتونه اوس هم پاتې دي په دې واقعه کې انشاءالله سباني سبق کې به ټول صورت خیر اخلاصو واخر دعوانا الحمد دعا وکړئ الله موږ د قرآن په اسرار او لطایف او ترجمو باریکو باندې پوهې کړي دې سره سره الله موږ له په دې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي څوک دې له کار کوي کامیابي کوي څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بد قسمت ای تباهي کوي الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي څونه زموږ به مردگان دي زنانه نارینه مشران کشران د مسلمانانو خدای ټول بخي څونه د مسلمانانو بیماران دي مشران کشران زنانه نارینه خدای ټول صحت کامل عاجله ورکړي یا الله اسلام غالب مسلمان قوم غالب کی جامعہ تعلیم الاسلام مندنی آباد کی یہ کہ څومره کمیرې د غیب الخزانو نه پوره کی یا الله دا زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترین ذریعه وګرځې د دې په وجه الله زموږ نه راضي شي خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين